کی هغه به همیش جهنم کی وی اگر چې موحد وی. نو د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې موحد وی نو کډیر هم ګناهګار وی دا الله خوخه ده که بغیر توبه نو بخی او دا الله خوخه ده که جهنم ته اچي دا گناهونه چې پاک شي بیا را وباسي. نو خوارج وای چې یو واری جهنم ته لاړ شي د جهنم نه وتل نشته ده. خدا عقیده غلطه ده. او بل د حدیث کې مونږ ته دا خودنه ده چې ایمان کی زیاته هم راځي او کمی هم راځي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول بر ذکر کړو چې د غنو داري قدر ته ایمان وي، بیا شاعر ذکر کړو چې د وربشت دانی قدر ته ایمان وي، بیا ذره ذکر کړو چې ذره قدر ته ایمان وي. نو معلومیږي دا چې کمیږي او زیاتیږي. او ډیر خلک داسې دي چې هغه وایي که ایمان کې زیادت او کمی ناراضي. او قرآن پاک کې تقریبا 8 آیاتونه د امام بخاری رحمت الله ذکر کړی دی چې زادتهم ایمانا، چې د دوی ایمان زیاتیږي. پنځمه خیر څه ته وایي؟ الله وایي يدعون الى الخير. خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ده. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې الصلاة قال قولوا اللهم اجعل صلاتك وبركاتك على سيد المرسلين. اے الله ستا رحمتنا او ستا برکتنا په سید المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې وکي چې عبدک ورسولک، چې ستا بنده ده او ستا رسول ده. امام الخير، چې د خیر امام ده. قائد الخير، او د خیر قائد ده. او په بل روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی شوی دی جوامع الخير وفواتح الخير. د خیر جوامع او د خیر چې کوم دنه فواتح ورته ورکړی شوی دی. نو معلومه دا شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خیر دی، فواتح د خیر دی، جوامع د خیر دی، قائد د خیر دی، امام د خیر دی. نو الله سبحانه وتعالى فرمای وليتكن منكم امه يدعون الى الخير، چې خلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبلیم. بل خیر چې کم دن علم او فقاهت فی الدین ته ویل شوی دي چې وليتكن منكم يدعون الى الخير. تاسو کې دی یو ډله داسې وي چې هغه علم ترابلی خلق او فقاهت دین کی پوهه ته خلق رابلی. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. اللہ سبحانہ وتعالی چې پچا باندې اراده د خیرو کی په دین باندې پوي کی. همدغه معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ده چې هغه وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من غدا او راح الى المسجد، څوک چې سبای جماعت تلاړو یا بیګی جماعت تلاړو لیتعلم خیرا، دې د پاره چې خیر زده کی، او يعلمه، یا دا خیر بل ته وخی، یا خپل زده کی او یا چې کم دینو بل ته وخی. لا یرید غیر ذاهو
د دین علاوه جماعت ته پتلو کې د بل څه نیت وي یا دا نیت وي چې خپل څه زده کم یا دا نیت وي چې بل چاته وخیمه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې راجع الی بیته خپل کور ته چې کوم دی دا وته کل مجاهد فی سبیل الله رجع غانما، لکه چې یو مجاهد کور ته سره د غنیمت واپس شي. نو دا سړی چې جماعت تلار شي یو آیات زده کی یا دو آیات زده کی یا چاته یو آیات وخی یا دو آیات وخی د جماعت تراتو کې بل نیت نه وي صرف هم دغه نیت وي، نو دا بیا کور ته داسې واپس کیږي چې لکه یو مجاهد فی سبیل الله چې کور ته را واپس شي غانما سره د غنیمت. نو زمونږ دعوت الی الخیر دی، خیر چې دی چې علم او فقاهت فی الدین دی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. مومن د خیر اوریدون نه مړیږي تر دې پورې چې منتهای جنت شي. مطلب دا دی ترڅو چې ژوندی وي د مومن دا خواهش وي چې زه خیر واورم، په خیر باندې عمل وکم، خیر چاته وخیمه، تر دې چې دنیا نه لاړ شي او منتهای چې کوم دی نو جنت شي. نو زمون دعوت چې کوم دی نو علم فقاهت فی الدین ته شو. بلا الله وی چې یا ولتکم منکم امه يدعون الى الخير، تاسو کې دی یو ډله داسې وي چې هغه خیر ترابلی. خیر څه شی دی؟ کتاب الله او سنت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. لکه عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. ور پتاسو کې هغه څه دی، هغه کس دی تعلم القرآن چې خپل قرآن زده کی وعلمه او دا قرآن بل توخی. نو زمن دعوت چې کوم دی نو الله پاک وی ولتکم منکم امه يدعون الى الخير، تاسو کې دی امت داسې وی چې هغه خیر ته خلق را بلی، یعنی کتاب او سنت ته چې کوم دی نو خلق را بلی. رسول الله علماء کرام دا وی چې خیرکم من جاهد نفسه فی حفظ القرآن. ور پتاسو کې هغه کس دی چې هغه کوشش وکړي په حفظ د قرآن پاک کې وفهم معناه او د قرآن پاک معنا په پوهېدو باندې وتفسیر آیاته او د قرآن پاک د آیات او تفسیر. تاسو کې ور هغه سره دی چې دا کوشش وکړي چې په قرآن باندې ځان پوهیږي، په معنا باندې ځان پوهیږي، په تفسیر باندې ځان پوهیږي. ثم يعلمه بیا خلق توخی ويوضح مجمله داغی د مجملو وضاحتو کی ويدعو الناس الى العمل به. خلق چې کم دینو دیتا دا عمل کولو تراو بلی. ولی لأن التفقه في الدين والبحث في معضلاته وشرح آیاته من الجهاد. ځکه ځان پویول په دین باندې او بحث کول پاغس مشکل مسائل باندې او د قرآن پاک د آیات تشریح کول دا جهاد فی سبیل الله دی. سفیان ثوری نه چاته پوښتنه کړو د جهاد په باره کې چې جهاد څه شی دی؟ فقال القرآن، هغه ویل قرآن جهاد دی. واحتج بهذا الحديث، په دې حدیث باندې احتجاج وکړو، په دې حدیث باندې دلیل ونیولو. نو معلومه دا شو
چې څنګه الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي چې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير، دعوت زمون کتاب الله او سنت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ده. امام شرقاوی فرمای لا ریب ان الجامع بین تعلیم القرآن وتعلمه من تعلم القرآن وتعلیمه، په دې خبره کې هیڅ شک نشته چا چې قرآن زده کولو او د بل ته خودلو کې دا دواړه جمع کړ چې خپلم یادې خپلم زده کوي او بل ته هم خی مکمل نفسه، دا سړی چې کوم دی نو خپل نفس مکمل کوي ولغیره او بل هم مکمل کوي، پس ذکر سره چې کوم دی نو خپل ځان مکمل کوي او بل ته خودنی سره چې کوم دی نو بل مکمل کوي. وجامع بین النفع القاصر والمعتدی، دای چې کوم دی نو جمع کون کې دی په ما بین د هغه نفع کې چې قاصر د ځان پورې والمعتدی چې بل ته چې کوم دی نو تجاوز کون کې دی، یعنی داسې نفع چې کوم دی نو د جمع کړو چې ځان د پاره هم دی او بل د پاره هم دی. دغه وجه ده چې امام شافعي رحمه الله به فرمایلو چې هاذا الذي اقعدني مقعدي هذا، دا آیات دغه حدیث چې کوم د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ده چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، دی زکینه ولې موي په دې خپل ځای کې د ډېری زمانې نه، بل روایت کې راځي 30 سنه 10 کالونه په دې ځای باندې زد کینه ولې بل کار نه کوم، تعلیم او تعلم کوم، خپلم زده کوم او بل ته هم خیمه. نو زما محترم و معززو د زمون دعوت چې کم دی نو قرآن ته دی، د الله کتاب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث ته دا غیز ذکر ته هغه بل ته خودلو ته. عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه فرمای خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة، من په صفه کې ناستو چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راتوته، فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى عقيق، تاسو کې څوک خوښي چې هر ورځ بطحان مقام ته او عقیق مقام ته لاړ شي، د هغه ځای چې کوم دینو فیاتی بناقتین قوماوین او دو اوخانی، داسې اوخان چې اوږد دغه والاوي کوهانو والاوي راولي، من غیر اسم ولا قطيعه رحمنا، بغیر د څه ګنا نه چې یعنی څه غلام لاونه کی ډاکه ماکونه کی سل رحم قطع نه کی او دو اوخانی چې کوم دین راولي، دا چا څوک خوخه دا خبره. صحابه کرامو عرض وکړو چې قلنا یا رسول الله كلنا نحب ذلك، من کې هر یو سړی دا خوخه چې بغیر جګړې نه، بغیر فساد نه، بغیر غلا نه، بغیر د رحمي قطع کولو نه دو اوخانی مونږ ته ملاو شي، دا هر یو سړی چې کوم دی نو خوخه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله افلا یغدو احدکم الى المسجد فیتعلم القرآن، تاسو یو کس جماعت ته نزي چې الته قرآن پاک زده کی آیتین من کتاب الله، الته دو آیات د الله سبحانه وتعالى د کتاب نزده کی، دا دو آیات زده کول خیر لهم من ناقتین، د پاره د دو خانو نه غوړه دي، د الله کتاب دو آیات زده کول د پاره د دنیا د فوائدو کې دو خانو نه غوړه دي. وثلاث من ثلاثنا، او کدري آیات دی یاد کړو دغه درې آیات د درې خانو نه غوړه دي. او اربع خیر من له من 40،
څلور کدي ذکر څلور آیات د څلور خانونه غوړ دي ومن اعدادهن نو څومره چې زیات آیاتونه ذکرې مغمره زیات د خانونه غوړ دي لہذا دنیا خو فانی ده د آیاتونو چې کوم دي نو تاسو سره پاتې کیږي د دې آیاتونو ثواب تا آخرت ته ملاويږي او د خان چې کوم دي نو ثواب هیڅ نه ملاويږي دنیا کې به خوشاله وي پی او چې مرشي هیڅ فائدہ چې کوم دي نو تا نه رسي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با په هر خطبه کې ویلو خیر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهترین خبره کم ده خیر خبره کم ده د کتاب الله ده او بهترین مسلک د محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مسلک ده نو الله مونږ ته وی چې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير تاسو کې دی یو امت داسې وي چې هغه خیر ته خلق را بلی خیر الله سبحانه وتعالى مانزه تم ویلی دي نو الله فرمایي چې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير تاسو کې دی یو ډله داسې وي چې هغه خیر چې منځ د مانزه ته خلق را بلی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای نظرنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات ليله حتى كان شطر الليل انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو شپه موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار وکړو تر دې چې نیمه شپه شو مخصن مانځه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار وکړو چې اوس براوزی تر دې چې نیمه شپه شو فجاء فصلى لنا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې مونږ ته مونږ راکړو ثم خطبنا بیا مونږ ته خطبه راکړو مونږ ته تقریر وکړو وی ویل په خپل تقریر کې الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا اے خلکو خبردار شئ هغه خپل منځونه کړی دي او بیا ود شي دي وانکم لم تزالوا في الصلاه من انتظرتم الصلاه تاسو همیشه کوم دینو په مانځ کې اگر چې مونږ نه کوي او جماعت کې ناس ته انتظار د مانځ باندې دا داسې دی لکه چې مونږ کوي قال الحق او په بل روایت کې دا ویل دي ان القوم لا يزالون في خير یو قوم همیش په خیر کې وي منتظر الخير ترڅو چې د خیر انتظار کوي نو لکه مخکې روایت کې صلات ویلو په دې دویم روایت کې چې کوم نه نو خیر ویلو مقصد دا دی چې ترڅو چې تاسو د مانځه انتظار کوئ نو تاسو د خیر انتظار کوئ او چې انتظار د خیر کوئ نو دا داسې دی لکه په خیر کې لګیایي منځ کې لګیایي نو الله پاک وی ولتکم منکم امه يدعون الى الخير تاسو کې دی امت داسې وی چې خلق خیر ترابلی یعنی مانځه ترابلی بل خیر ویل کیږي عمل بالحدیث تا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث باندې عمل کول ته خیر ویل شوی دی او الله وی چې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير تاسو کې دی یو ډله داسې وی چې خلق خیر ترابلی عمل بالحدیث ترابلی سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه فرمای لا يزال الناس بخير ما عجل الفطره خلق چې کم دینو همیش په خیر باندې وي تر څو چې د ماخام افطاری زر کوي تر څنګه چې دغه پریوزی
نور پریوزی او اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا شپه دې طرف نه اوخیږي او ورځ دې طرف نه کچھ پناشي نو دې فورن روزه ماته نو دا خلق همیش په خیر کې وي نو مقصد دا دی چې په دې حدیث کې عمل بالحدیث ته کوم دینو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خیر ویلی دي څوک چې ممکن په حدیث باندې عمل کوي نو گویا کې الله سبحانه و تعالی فرمایي تاسو کې یو امت یو ډله داسې پکار دی چې هغه يدعون الى الخير خیر ترابلی عمل بالحدیث ترابلی بل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خیر عمل صالح تویل دین والله سبحانه و تعالی هم خیر عمل صالح تویل دین الله وی چې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير تاسو کې دی یو ډله داسې وی چې خلق خیر ترابلی نو منهم امه مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الله فرمایي چې دې زما بندگانو کې داسې یو ډله ده چې مقتصد میان روي کوي خ او بد یعنی میان روي کې د خ او د بد په منځ کې ومنهم سابق الى الخيرات او بعض داسې دي چې نیکیو ته وړاندې کیږي او الله سبحانه و تعالی امر کوي چې فاستبقوا الخيرات یو بل نوړاندې شي نیکی ته او د انبیاو په صفت کې الله سبحانه و تعالی دا بیان کړی دی اولئک یسارعون فی الخيرات وهم لها سابقون دوی چې کوم دینو یسارعون فی الخيرات وړاندې کیږي نیکیو ته وهم لها سابقون دوی دی نیکیو ته چې کوم دینو وړاندې کېدونکي دي مقصد او غرض دا دی چې الله چې يدعون الى الخير ویلي دي نو نیک اعمال ته خلق را بلل گویا کې زمون دعوت چې کوم دینو يدعون الى الخير دعوت زمون چې کوم دینو خیر ته ده چې خیر څه شه ده الله ته مونږ دعوت ورکو بل چاته دعوت نه ورکو او بل دعوت چې مونږ ورکو وحی ته دعوت ورکو وحینا علاوه بل شي ته دعوت نه ورکو مونږ چې دعوت ورکو توحید ته دعوت ورکو شرک ته دعوت نه ورکو او مونږ چې دعوت ورکو ایمان ته دعوت ورکو او زمونږ دعوت چې کوم دی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دی او زمونږ دعوت علم او فقاهت فی الدین ته دی او زمونږ دعوت کتاب الله او سنت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دی او زمونږ دعوت منځ ته دی او زمونږ دعوت چې کوم دی نو عمل بالحدیث ته دی او زمونږ دعوت اعمال صالحو ته دی نو الله سبحانه و تعالی دی مونږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي آخر کې زدا خبره کوم چې جماعت ته چې کوم دی نو هغه سړی راځي چې هغه په زړه کې او هغه په دماغ کې طلب وي د دین طلب وي نو هغه جماعت ته راځي او جماعت کې اوري او الله سبحانه و تعالی فرمایي هغه خلقو ته تاسو لاړ شئ چې هغه په زړه کې او هغه په دماغ کې طلب نوي ایت القوم الظالمین ظالم قوم ته ورشئ وي تاسو فاتیا الى فرعون ورشئ فرعون ته الله پاګوي ورشئ تاسو ورشئ نو مقصد دا دی چې موږ د پاره دا پکار دی چې څه جماعتونه وباسو او په دې کوڅو کې او په دې کلو کې ګرځي
او دعوت ال الله ور کوي دغه شیونه ته چې کوم ما دا الله سي خبري وکړي دغه لس خبرو ته دعوت ورکی نو دا خبره ضروری ده یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې شب جمعه کو چې څوک شب جمعه کې طالب وی طلب کون کی وی هغه برازي چې طالب نه وي نو څه ته راځي په کار دا ده چې موږ وځو هغه غیر طالب خلک نه الله نه پیژني رسول نه پیژني آخرت نه پیژني سزا او جزا نه پیژني هغه ته دعوت ورکو هغه ته چې کوم دنو الله او خو رسول او خو قیامت او خو سزا او جزا او خو جنت او دوزخ ورته او خو نو دا ډیر ضروری دی زما محترم معززو پکار دا ده چې مونږ کی ډله څو کسان اوزي او دعوتونه کوي په دې کلی کې یوازې دا ضروری نه دی چې اهل حدیث جماعت ته ورشي او د غیر اهل حدیث جماعت ته ورتل هم پکار دی فقولا له قولا لینا چاته چې ورزي نو الله پاک فرمایي چې هغه ته ډېری نرمه خبرې وکړي د مینې خبرې وکړي د محبت خبرې ورته وکړي او پزړه کې چې کم دین دا خبر راولي چې الله ز دې سړی ته لګایم خبرې کوم او د خیر خواهی د پاره خبرې کوم دا زما خبره د پزړه کې نه دا غزر کې چې کم دین نیت وي ځکه چې الله سبحانه وتعالى فرمایي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن الله لاري تخلق را وبلې بالحکمت په حکمت سره حکمت ډیر خلق چې کوم نه ترک د سنت ته وایي یو ځای ته به یو عالم لار شي یو اهل حدیث بلار شي امام به خطیب به لس کال شل کال دیرش کال به تیر کې وغیره ته پوسو کې چې الکا د ستا په کلی کې څو اهل حدیث دي هغه وی یوم نه ده زه په حکمت سره کار کوم الکه حکمت سره کار کوي څو کال دی چې تیر کړو دیرش کال نو غزمن یو مرګره دلته زمون یو مرګره تاسو کړو چې هغه تور غوندې مولا هغه ژوندې د کومر دی هغه فوت شوی دی الله دی او بخي عبدالرحمن مولوی صاحب تاسو پیژاندو هغه به ویل هغه چې استاد جی د حکمت څو کال کورس دی چې مونږ هم دا حکمت کورس وکړو دیرش کال تا تیر که یو اهل حدیث ته پیدا نکړو نو د دې حکمت به چې کوم نه څه کورس نو د ترک د سنت ته چې کوم دی نو کورس نو مې یو تل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا دا حکمت قرآن او سنت دی چاته چې قرآن او سنت ورکړي شي فقد اوتی خیرا کثیرا نو مقصد دا شو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت الله لاري ته د قرآنی دلایل او د حدیثی دلایل سره خلق راو بلې نو ته سر ټیټ کا او پاغه باندې صبر وکاو تحمل وکا لغین لارشا بیا ولا ورشا بار بار ولا ورشا دا خبره نه ده چې یو کړه د دې سړی ته تلې موزما خبره نه ده منلې ماته سپک ویلې دی او ماته چې کوم نه سخت خبره کړې ده نه هغه سپک او سخت خبر بازغمی او بار بار باغې تزي او دعوت به ورته پیش کوي چې الله سبحانه وتعالى داغه پزړه کې دا ستا خبري واچي وجادلهم بالتي هي احسن د خلکو سره گفتگو کوي په هغه طریقې سره چې هغه ډیر احسن وي دا څه مطلب تسلی خیال ته وګوره چې دا سړی په کومه خبره باندې پويږي عقلي دلایل باندې پويږي نقلي دلایل باندې پويږي په مثالونو باندې پويږي که مثالونه باندې پويدل نو مثالونه ورته پیش کا که عقلي دلایل باندې پويدل نو عقلي دلایل ورته پیش کا نو الله سبحانه وتعالى دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالى دې مونږ ته صحیح طریقې سره د دعوت ورکولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالى دې مونږ ته د دعوت په لار کې د تکلیفونو او د مصیبتونو
ګاللو توفیق راکړي، ځکه چې دا لار داسې لار ده چې ته چاته رښتیا خبره کوي او چاته دعوت ورکوي. یو خدا دې چې په دې کې ثواب دی، په دې کې ثواب دی، په دې ثواب باندې تا نه څوک نه خفه کېږي، په دې باندې خفه کېږي چې ورته ووایي چې وروره دا ته چې کوم کار کوي دا غلط دی او صحیح خبره دا دی. نو په هغه وخت کې چې کوم دی نو تکلیف رسی. ځکه وایي یا بني وامر بالصلاة وانهى عن المنكر ان ذلك من واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. د منځ دعوت ورکه خلکو ته، د امر بالمعروف ورته وکړه، او په دې لاره کې چې څه مصیبت درته ورسیږي په هغې باندې صبر وکړه، ځکه چې دا ډېر اوچته خبره ده. دې نه معلومیږي چې لقمان چې خپل زوی ته ویلي دي، نو دې نه معلومیږي چې په دې لاره کې تکلیفونه شته دي. الله هم وایي چې ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. تاسو باندې به زه ازمېښت کوم، ولنبلونکم بشیء من الخوف، ویره به در باندې راځي. خلکو نه یو به چې کوم دی نو حکومت وي، او کله به چې کوم دی نو تانه وي، او کله به چې کوم دی نو پولیس وي، یو خوف به در باندې تاری وي. والجوع، او کله به داسې وي چې خلک به بیکاټ کوي، څه شی به در باندې خرڅوي نه، د خوراک به څه شی نه. ونقص من الاموال والانفس، مالونه به دې مړ شي، پټي کې به دې غله نه کېږي، په ونو کې به میوې نه کېږي، او والانفس، پلار به دې مړ شي، زوی به دې مړ شي، ښځه به دې مړه شي. نو خلک به وایي چې دې سپېره ته وګوره چې دا کار شروع کړی دی، دغه عقیده ساتي، نو هر څه ورنه ختم شول. خلک به دا خبرې کوي، خو الله پاک وایي چې تاسو د صبر نه کار واخلئ. وبشر الصابرین، الله وایي صبر کوونکو ته خوشخبری ورکا. نو اخر کې زه دا دعا کوم چې څوک بیمار دی، ویل زمونږ یو ملګري ویلي چې څوک بیمار دی، د قاری صاحب مور بیمار ده، الله سبحانه وتعالی دې شفا ورکړي او ټولو بیمارانو ته دې الله شفا ورکړي. اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شیخ فضل ربی صاحب سلام کولو، سلام نرسته ویلی چې دوی ته ووایي چې جماعت راولېږئ کنه، ستاسو جماعت در هیڅ را نه گئ، جماعت راولېږئ چې دا جماعت دلته په کار راولو، په دې جماعتونو باندې وګرځو. ما څنګه چې ما درته ویلي صرف په دې باندې کار نه کېږي چې شب جمعه کې تقریرونه کوي یو استاد او بل استاد، ځکه چې شب جمعه ته راځي هغه سړی چې هغې په زړه کې طلب وي، د دین شوق وي، دا شوق والا راځي. تاسو چې راغلي ستاسو په زړونو کې شوق دی، او چې چا په زړه کې شوق نه دی هغې ته به څوک دعوت ورکوي. لہذا شیخ فضل ربی صاحب ویلي چې دوی ته ووایي چې تاسو به خامخا یو جماعت را لېږئ. نو دلته که مطالبه کوي او ستاسو څه طریقې نه وکړئ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک الله خیره. ملګری یو اهم او ضروری اعلان ووري. اکثر ملګری به د میډیا په ذریعہ باندې خبر شوي وي چې پاکستان ته یو عظیم او دارنګي نوجوان مبلغ فضیلت الشیخ
شیخ ابو حسان السواتی حفظه الله اگر اغلی دی نو انشاءاللہ سبا ماخام منزن رستو پا سوکنو کی مدینہ انٹرنیشنل پبلک سکول چی دی انشاءاللہ پائی کی ماخام منزن رستو داغی بیان دی او سبب د سیرت د درسم چټي وي نو پکار ملګرو تدادي چې ځان د غلطي ورسي او کوم بیان چې کیږي نو دا نه فائدہ واخلي او شاید چې ملګرو د ملاقات پروګرام جوړ شي او ملاقات وشي سبا ان شاء الله ماخام منځ نرستو پاسو کنو کې د فضیلت الشیخ ابو حسان السواتی حفظه الله بیان دی نو ملګری دی کوشش کوي ته ځان ورسي او سبا د سیرت چټي ده الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا